अस्सलाम वालेकुम। په دې لیکچر کې به مونږ د ټایپس اف میټریسز په باره کې خبرې کوو. دا زموږ سره د بوک د دویمه ایکسرسایز تیوري ده. ټول نه ټایپس اف میټریسز کې مخکې راځي رو میټریس. رو میټریس څه ته وایي؟ رو میټریس ا میټریکس having one row is called a row matrix. کوم میټریکس چې صرف یو رو پکې وي ته مونږ رو میټریکس وایو. لایک زه اگزامپل کې واخلم، څنګه سره شي 1 2 3 دیگه صرف only one رو ده. کالم پکې هر څومره دی هغې باندې نه منحصر کېږي. اوس دا زنګ سره بل دا هم صرف رو میټریس ده، صرف only one رو پکې هغې ته موږ رو میټریس وایو. بل زموږ سره راځي کالم میټریکس. کالم میټریکس څه ته وایي؟ کالم میټریکس موږ سره a matrix having one column is called a column matrix. هر هغه میټریکس چې پای کې صرف یو کالم یې هغې ته موږ کالم میټریکس وایو. لایک اگزامپل زه واخلم 1 3 1 دیگه صرف یو کالم دی، یا 2 3 صرف only one کالم پکې یې زموږ سره، نو هغې ته موږ وایو چې دا زموږ سره کالم میټریکس دی. چې یو رو پکې هغې ته به موږ وایو چې رو میټریکس دی. که په دې کې زموږ سره نور د رو کالم رو کم میټریکس چې دی، که په دې کې زموږ سره کالم هر څومره وي په یې باندې به زنګ څه کار نه وي، خو چې صرف یو رو ده هغې ته موږ وایو چې دا رو میټریکس دی، او چې صرف یو کالم دی هغې ته موږ وایو چې دا کالم میټریکس دی. نه پس زموږ سره راځي rectangular matrix. Rectangular matrix څه ته وایي؟ Rectangular matrix is a matrix in which rows and columns are not equal in numbers. په دې کې زموږ سره number of rows او number of column نه equal. لایک موږ چې order لیکو، order موږ داسې لیکو چې 2/3. کله چې دا دواړه ډیجټس زموږ سره نه equal، لایک زه یو میټریکس واخلم چې 3 2 1 4 5 1. اوس د دې آرډر زموږ سره دی 2/3 دی. دې کې اوس زموږ سره نمبر آف روز 2 دی او نمبر آف کالم 3 دی. نو دا دواړه نمبرز ایکول نه دي. چې دا دواړه ایکول نه دي نو موږ به وایو چې دا میټریکس چې دی دا زموږ سره ریکټینګولر میټریکس دی. اوس که ایم سی کیوز دپاره زموږ سره یو کوېسچن راشي، وایي چې آیا دا یو آرډر دلته درکړي، زموږ سره یو میټریکس دی، بي یو میټریکس دی او د دې آرډر 2/1 دی، نو آیا دا زموږ سره ریکټینګولر میټریکس دی که سکویر میټریکس دی؟ نو تاسو به دې کې ډایرکټلی وایي چې دا زموږ سره څه دی؟ ریکټینګولر میټریکس دی. ریکټینګولر میټریکس ولې دی؟ دې کې زموږ سره نمبر آف روز او کالم نه دی ایکول. نو تاسو اوس دا چې دې ته خو موږ رو میټریکس سوري دې ته موږ کالم میټریکس هم وایو که نه، چې زموږ سره کالم پکې صرف اونلی ون دی او رو پکې چې ان ای، نو دې ته موږ کالم میټریکس هم وایو. کالم میټریکس شو یا زموږ سره رو میټریکس شو، دا زموږ سره ریکټینګولر میټریکس هم دی. ځکه د ریکټینګولر میټریکس ډیفینیشن دا دی چې کې به زموږ سره نمبر آف روز او کالم نه ایکول. اوس زموږ سره راځي سکویر میټریکس. سکویر میټریکس څه ته وایي؟ سکویر میټریکس ا میټریکس ان ویچ روز اینڈ کالم آر ایکول ان نمبرز. زموږ سره چې رو او کالم زموږ سره په نمبرز کې ایکول نه ته موږ وایو سکویر میټریکس. لایک زه اوس اگزامپل واخلم، زموږ سره یو میټریکس دی چې یو میټریکس دی 2 4 8 1. اوس په دې کې زموږ سره د آرډر سره 2/2 دی. نو 2/2 دی، په دې کې به وګورو زموږ سره رو او کالم ایکول دي، لایک 2 روز دی او 2 کالمز دی. نو موږ وایو چې دا زموږ سره سکویر میټریکس دی. لایک موږ بیا میټریکس نه راکړی خو سمپل آرډر راکړی دی، نه هم ته پته لګي. زه یو میټریکس واخلم چې ډي یو میټریکس دی او د هغې آرډر دی 4/4. نو دا زموږ سره ډایرکټلی موږ ته پته لګي دا دواړه نمبرز ایکول دي، مطلب روز او کالم ایکول دي. نو وایو چې دا زموږ سره سکویر میټریکس دی. لکه یو بل زموږ سره میټریکس راځي، لایک زه اوس واخلم یو میټریکس دی او پای کې زموږ سره اونلی یو ایلیمنٹ دی. اوس د دې آرډر زموږ سره راځي 1/1 راځي، دې کې 1 رو 1 کالم دی. نو دې کې په اکارډنګ ټو ډیفینیشن دا دواړه سیم دي، نو دې ته موږ ویلی شو او دا زموږ سره سکویر میټریکس دی. اوس دې نه پس زموږ سره راځي null or zero matrix. Null or zero matrix is a matrix in which all the elements or entries are zero is called null matrix, is called a null or zero matrix denoted by O. زنګ سره چې څومره د matrix entries دي، لایک A یو matrix دی، په دې کې دننه چې څونه نمبرز دي دا ټول زنګ سره صحیح 0.
دې کې زموږ سره ضروري نه چې دا د سکویر میټریکس دی، دا زموږ سره داسې هم راتلی شي چې 0 0 0. بل زموږ سره بل یو میټریکس جو اگزامپل واخلم، بی یو میټریکس دی 0 0 0. نو دا ضروري نه ده چې زموږ سره د سکویر میټریکس جو به زموږ سره نل میټریکس راځي، نور نشي راتللی. نل یا 0 میټریکس زموږ سره any فارم کې راتلی شي. بل دا مونږ بیا د ما خو اوس په مختلف میټریسز باندې ریپرزینټ کړو، خو د دې ریپرزینټیشن مونږ موسټلی په کیپیټل وکړو. او زموږ سره یو نل میټریکس دی او نل میټریکس مونږ ریپرزینټیشن په کیپیټل وکړو. زموږ سره راځي ډایګنل میټریکس. ډایګنل میټریکس څه ته وایي؟ Diagonal matrix Young's definition. They a square matrix in which all the elements are 0 except the diagonal elements is called a diagonal matrix. Some elements of the diagonal matrix may be 0 but not all. دی کی تاسو کدی ډیفینیشن تو ګورئ نه ډایرکټلی یو پوینټ تاسو ته مخې دراتلی شي چې دی کې لیکلی دی سکویر میټریکس. مطلب دا دی چې کله هم د ډایګنل میټریکس خبر راځي نو به مست څنګ سره سکویر میټریکس وي. تاسو د ان کیس د ام سی کیو سره شي چې زموږ سره آیا ډایګنل میټریکس څنګ سره ریکټانګولر سکویر یا کالم رو میټریکس کې دی شي، نو تاسو به وایئ چې دې کې څنګ سره دا سکویر میټریکس مست پکار دی. نه بس چې تاسو ګورئ نو دې کې وایي څنګ سره ډایګنل الریډي تاسو ته به پته وي مونږ سره ته وایو لایک څنګ سره یو سکویر شیپ وي، دې لاین څنګ سره دا یو ورټیکس دی، د بل ورټیکس سره چې کم ټچ کوي دا لاین او د یو ورټیکس چې کم ټچ کوي دې ته موږ ډایګنلز وایو. په دې کې زموږ سره دا یو کم ډایګنل دی، دې ته موږ مین ډایګنل وایو. نو په دې ډایګنلز باندې چې کوم ایلیمنټس پراته وي هغې ته موږ هغه څنګ سره نان زیرو ایلیمنټس یې لایک زه اوس واخلم چې 2 3 او دا نور زیرو یې، نو دې قسمه ته به زه وایم چې دا ډایګنل میټریکس دی. زه یو بل اگزامپل واخلم چې 1 1 2 دا هم څنګ سره ډایګنل میټریکس دی چې څنګ سره په دې مین ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس پراته دي دا ټول څنګ سره څه دي زیرو دي. اوس په دې کې زموږ سره نور اگزامپل جو دی چې د ډایګنل ایلیمنټس واخلم لایک وایم چې 2 2 2 اوس زه هم د مین ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس دي دا ټول نان زیرو دي، دې ته هم زه وایم چې دا څنګ سره ډایګنل میټریکس دی. د ډایګنل میټریکس نه پس څنګ سره بل یو ډیفینیشن راځي یونټ اور آیډنټیټي میټریکس، او د دې نه پس چې کوم دی راځي دا سکیلر میټریکس. نو اول موږ سکیلر میټریکس ډیفاین کو. Scalar matrix زموږ سره د diagonal matrix having same equal elements in its diagonal is called scalar matrix. اوس دا سکیلر میټریکس چې دا څنګ سره د ډایګنل سپیشل یو کیس دی چې پای کې څنګ سره په ډایګنل باندې دا څومره ایلیمنټس چې پراته دي دا صحیح ایکولی لایک څنګه چې موږ دا یو اگزامپل واغستو په دې باندې زموږ سره دا ټول انټریز چې دی دا سره ایکول دي، نو دې ته موږ وایو چې دا سکیلر میټریکس دی. اټس مین چې سکیلر میټریکس اول به څنګ سره ډایګنل وي، د هغې نه پس به بیا موږ ګورو چې څنګ سره په دې ډایګنل باندې د ایلیمنټس سیم دي، نو موږ وایو چې او دا زموږ سره سکیلر میټریکس دی. که سیم نه وي نو موږ وایو چې دا اونلی ډایګنل دی خو سکیلر نه دی. اوس څنګ سره یو بل اگزامپل واخلم چې 1 1 1 د 3x3 میټریکس کې که تاسو ګورئ زموږ سره نان زیرو ایلیمنټس دی په ډایګنل باندې، دا خو زموږ سره یو شو چې دا ډایګنل میټریکس دی. بل زموږ سره دا ټول نمبر سیم دی، نو دا زموږ سره سکیلر هم دی. خو په سکیلر کې چې کله زموږ سره دا نمبرز ټول سیم وي نو دې ته بیا موږ وایو دا زموږ سره آیډنټیټي میټریکس دی. دې ته موږ څه وایو آیډنټیټي میټریکس. نو آیډنټیټي میټریکس مین ډیفینیشن سره دغه د آیډنټیټي میټریکس ډیفینیشن دی چې زموږ سره کوم مین ډایګنل باندې ایلیمنټس دا ټول 1 1 نو دې ته موږ وایو آیډنټیټي میټریکس. او آیډنټیټي میټریکس ته سم ټایم موږ یونټ میټریکس هم وایو. آیډنټیټي میټریکس ته کله نه کله موږ ته یونټ میټریکس هم وایو. اوس چې اورال تاسو ګورئ
زنګ سره کم ډایګنل میټرکس ته مونږ ویل چې هر ډایګنل میټرکس زنګ سره نه آیډنټي یا یونټ میټرکس کې دی شي او سکیلر خو هر یو سکیلر میټرکس زموږ سره ډایګنل کې دی شي هر سکیلر چې دی دا زنګ سره ډایګنل میټرکس ماسټي او دغه شانتي کم یونټ میټرکس ته دا زنګ سره هو ډایګنل ور سره دا زنګ سره سکیلر ہوي تاسو اوس دا د یو سکیچ باندې لیکلی شي چې زموږ سره کم یونټ میټرکس ته یونټ میټرکس موږ په آی ډینوټ کوو نو دا یونټ میټرکس دا زموږ سره د سکیلر حصہ کې دی شي او سکیلر زنګ سره د ډایګنل لایک یونټ میټرکس دا به سکیلر همي ډایګنل به همي او کم چې زنګ سره سکیلر یې نو به ډایګنل همي او سکیلر به همي هو چې کم ډایګنل دی هغه ضروري نه ده چې زموږ سره سکیلر یا یونټ میټرکس کې دی شي دا هم زنګ سره اگزامپل کې یا تاسو سره په ام سی کیوز کې داسې قسمه کوېسچن راشي نو تاسو سارټ آوټ کولی شئ اوس زنګ سره راځي ټرانسپوز اف ا میټرکس transpose of a matrix څه ته وایي transpose of a matrix if a matrix of order mn زموږ سره یو میټرکس دی چې د هغې order یې زموږ سره m cross n then a matrix of order nm obtained by interchanging the row and column of A is called transpose of A. د دې مطلب دا دی چې کله مونږ سره یو میټرکس وي د هغې کې زموږ سره نمبر اف رو او کالم راشي هغه میټرکس زموږ سره رو کالم ته چینج کړو کالم رو ته چینج کړو دې ته مونږ ټرانسپوز وایي لکه A یو زه میټرکس واخلم زموږ سره راغله 1 2 3 4 نو دې ټرانسپوز به داسې اخلم چې A ټرانسپوز به ایکول دا به زموږ سره رو ده دا به کالم ته چینج شي دا هم زموږ سره رو ده دا به کالم ته چینج شي نو دې ته مونږ وایو A ټرانسپوز زموږ سره بل راځي سایمیټریک میټرکس ډیفینیشن دی if a square matrix کې څنګه څه په ډیفینیشن کې دا لکه څنګه نه دی لیکلی چې کله وایي زموږ سره د دې په ځای دا دی کله زموږ سره A برابري د A ټرانسپوز نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ وایو چې دا سایمیټریک دی یا A ټرانسپوز د A برابري لایک زه یو اگزامپل واخلم زموږ سره دی چې B یو میټرکس دی او دا دی 3 5 5 7 نو زه اوس B ټرانسپوز معلوموم B ټرانسپوز به زموږ سره شي دا زموږ سره دی رو دا به کالم ته چینج شي او دا بل رو دی 5 7 دا به هم کالم ته چینج شي نو اوس که دې کې تاسو وګورئ مونږ رو کالم انټرچینجینګ وکړو خو د هغې نه پس هم زموږ سره دا دواړه میټریسز ایکول دي دواړه میټریسز څه دي ایکول دي نو داسې قسمه میټریس چې راشي کله مونږ ټرانسپوز معلوم کوو د ټرانسپوز نه پس هم دا ایکول نو مونږ به ورته وایو چې دا زموږ سره سایمیټریس میټرکس دی دې نه پس زموږ سره بل لاست نمبر چې کوم ټایپ دی موږ ته وایي سکیو سایمیټریک میټرکس سکیو سایمیټریک میټرکس دې ته وایي که زموږ سره یو سکویر میټرکس ای او هغه د هغې چې دی زموږ سره A ټرانسپوز د ماینس A برابر راشي یا A زموږ سره د ماینس A ټرانسپوز برابر راشي نو هو د دواړو کې به موږ به د دواړو کې به وایو چې دا زموږ سره سکیو سایمیټریک دی لایک زه اگزامپل واخلم زموږ سره A یو میټرکس دی اوس زه د ټرانسپوز اخلم دا زموږ سره رو دی دا موږ کالم ته چینج کړو دا هم زموږ سره رو دی دا به شي کالم نو اوس چې موږ د دې دواړو میټرکس کې وګورو د دواړو میټرکس کې زموږ سره ایلیمنټس ټول سیم دي خو د دې ساین چینج دی لایک 0 خو موږ په څه کې کنسیډر کوو نو خو دلته کې زموږ سره پلس 2 دی دا ځای -2 دی دلته کې -2 دی دلته کې +2 دی اټس مین چې زموږ سره دا A ټرانسپوز چې دی
د A total equal دی خو صرف only sign difference دی نو داسې قسمه matrix چې راشي هغې ته موږ skew symmetric matrix وایو.